او دی د موسی علیہ السلام ادب کو احترام کو چې تاسو مخ کی خپل همسا وګرځوي خپل کار روان کړي د دې ادب د وجه الله دی له ایمان ورک او دی به موسی علیہ السلام ایمان راوړو او د دې کارنامې د وجه فرعون په غضب شو کله چې دی چغه کړه آمنا برب العالمین رب موسی و هارون لکه کې شرک د الله د رضا د پاده د قران درس د قران ترجمه په پښتو په اردو دواړو کې دا سورته اعراف د 123 نمبر آیات نواله تر 129 نمبر آیات پورې پښتو اردو کې ترجمه او اخر په ویډیو ګوره او شیر کې او سبسکرایب کې د الله د رضا د پاره په شیر کې دو او په لایک کې دو سره به الله پاک تاسو ته اجر راکړي مونږ او تاسو په قبر کې او خلک په قران اوري ګوري به مونږ تاسو ته اجر ملاويږي الله خوشاله کړي ویډیو اخر پورې ګوره لو قطعنا ایدیکم پریبکم کټبکم لاسونه تاسو وارجلکم خپیس تاسو من خلاف عدل بدل خلاص نو غسخپا ثم لأصلبنکم اجمعین بیا با سولیکم تاسو پانسی بکم تاسو ټول مفسرین لکی اول هغه سړی دنیا کې چې چاله پانسی ور کړی دا یا اول هغه سړی دنیا کې چې بل نه لاس او خپې غوس کړی دي نو هغه فرعون دی دته مخ کې دا کار چانو کړي او مفسرین لکی دا جادوګر چې کوم فرعون را بللیو او دی د موسی علیہ السلام معجزه پستر ګولی دا چې دا خو جادو نه دی واقعي معجزه ده د الله نبی او پیغمبر دی نو دی سجده کې پریوت او د ایمان اعلان او اقرار یو مفسرین لیکي چې دی سال چې کله راغله مناظره لا مقابله لا مکالمه لا نو دی جادوګرو او ماخام وخلا نو راغله چې دی ټول شهدا شو فرعون ټول اوجل شهیدان کړه لو قطعنا ایدیکم وارجلکم من خلاف پریبکم لاسون استاسو خپیستاسو عدل بدل بیا با پانسی کم تاسو ټول قالو ندیوی انا الى ربنا منقلبون یقینا من په طرف درب خپل واپس لونکیو من خواسی ومشتده الله سره ملاقات لخامخه من ټول زو وستر اخره پورې ګوره د دې ځنا قران درس د قران ترجمه شروع شو قال فرعون نو فرعون آمنتم به ایمان راوړ تاسو پد قبل ان اذن لكم مخکې د اجازت زمانہ تاسو خو زمانو کړی زما خادمان یې مارا بللی ما نه تپوس نه دی کړی او د من ایمان راوړی ان هذا لمکر یقینا دا مکر دے جرګه دا مکر تموه چې تاسو کړی دا فل مدینه تی پخار کې دا سی معلومیږي چې دا تاسو یو سلاوا یو جرګوا یو مشوره وا دا تاسو مخ کې فیصله کړی و ان هذا لمکر یقینا دا مکر دے فریب جرګه دا مکر تموه فی المدینه چې تاسو کړی وا خار کې لتخرجوا منها اهلها چې او شړای د دې مصر نه باشندگان اوسیدونکو د دې فسوف تعلمون زردا چې خبر بشای ز تاسو سره سکوما تاسو زما د اجازه نه بغیر یو کار کړی دی او صبر وکای ځان ټینګای ز تاسو اوس تپوس کو فسوف تعلمون زردا چې پوه بشای خبر بشای ز تاسو سره سکار کوم سزا در کوم لو قطعنا ایدیکم پریبکم کټبکم لاسون استاسو وارجلکم خپیستاسو من خلاف عدل بدل خلاص نو غسخپا ثم لأصلبنکم اجمعین بیا با سولیکم تاسو پانسی بکم تاسو ټول مفسرین لکی
اول هغه سړی دنیا کې چې چاله پانسی ور کړی دا یا اول هغه سړی دنیا کې چې بل نه لاس او خپې غوس کړی دي نو هغه فرعون دی دته مخ کې دا کار چانو کړي او مفسرین لیکي دا جادوګر چې کوم فرعون را بللیو او دی د موسی علی السلام معجزه پستر ګولی دا چې دا خو جادو نه دی واقعي معجزه ده د الله نبی او پیغمبر دی نو دی سجده کې پریوت او د ایمان اعلان او اقرار وکړ مفسرین لیکي چې دی سار چې کله راغله مناظره لا مقابله لا مکالمه لا نو دی جادوګرو او ماخام وخلا نو راغله چې دی ټول شهدا شو فرعون ټول اوجل شهیدان کړه لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف پریبکم لا سنستا سوخ پیستا سو عدل بدل بیا با پانسی کمتا سو ټول قالوا ندیوی انا الى ربنا منقلبون یقینا من په طرف درب خپل واپس لونکیو من خواسی ومشتده الله سره ملاقات لخامخه من ټول زو نو کستا د الله سلاړو او تا ضروري ګلو نو الله سره مخ کی ملاقات کو دا خو زمون مقصد دی انا الى ربنا منقلبون سمر کلک او پوخ ایمان راو یقینا من په طرف درف خپل واپس کیدون کیو وما تنقموا منا او تاسو بد نه غړای بدمنګنا الا مگر دا خبره دی فرعون ته وی چې زمنګ قصور څه ده نقصان څه ده خرابي څه ده ته زمنګ دا کار بد ولې غړې نن خلق مولیان شهیدان کوي وجنی داغي قصور او ګناه څه ده مولیان دی جماعتونو کې درسونه کوي مدرسې چلی د خلکو بچي حافظان جوړي عالمان جوړي تبلیغان جوړي د الله دین بیانې دای قصور دی او دای خرابي ده نو دی فرعون دوی وما تنقموا منا بد نغنای تاسو زمنګنا الا مگر دا خبره ان آمنا بیاات ربنا من ایمان را وړې دی پایتونو درب خپل زمن قصور دا دی چې من الله منو دا الله قران منو دا الله آیاتونو من ایمان راوړې دي دا تاسو بد غنئ ان آمنا بیاات ربنا من ایمان راوړې دي پایتونو درب خپل لما جاءتنا کل چراغ له منتا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اے زمنګ ربا واړای من باندې صبر منگ منی د صبر اوبو واړی داسې اوبو د صبر په منگ واړی چې منگ نور کلک شو مضبوط شو او زمون قدمونه ونخوځي دا دعا به الله غواړي چې کله مصیبت راشي د مصیبت او د تکلیف راتلو نه مخکې به دعاګانې نه غواړي ربنا ای زمنګ ربا افرغ علینا صبرا واړی من باندې اوبو د صبر وتوفنا مسلمین او واخلی من موحدین مسلمان تابعدار من چې کله د دنیا نزو من باندې مرګ راولي نو داسې حال کې راولي چې من ستا تابعدار وقال الملأ من قوم فرعون او وی غټانو د قوم د فرعون اتذر موسی وقومه آیت پرېږدي موسی او قوم د دلرا لیفسدو فی الارض چروانیو کی ازمکه کی همیشه غټان د دین نه خلاف خلق اغي د پیغمبر نه او داغه د ملګرو نه خلاف ولي کی او داغي کار دروانه وي فساد د مولا کار د خلق وي د روانه کی د فساد کی غټان د قوم فرعون ته وي ته موسی او د قوم دغه سي د ملګری ژوندۍ پرې نه دی دی به فساد روانه شروع کی لیفسدو فی الارض چې فسادو کی ازمکه کی ويذرک والهتک
پریک دی تالرا او الها استالرا تو خو موسی دغه سی بریدي خو دې خطا نه مني ستا معبود چې تو ورته معبود الها وای هغه نه مني فرعون دبا کلا د غوا عبادت کو کله به د پیسو عبادت کو کله به د ستورو عبادت کو کله به ځان له بوتان جوړ کړي او داغي عبادت پې کو او کله به داسې وا خلکو ته وی چې تاسو د بوتانو عبادت کوئ او زه تاسو د ټولو رب یم زه رب یم زما خدمت کوئ زما عبادت کوئ ما خپل الہ وګڼئ انا ربکم الاعلى او وی غټانو قوم د فرعون آیت پریدي موسی او ملګری د چروانیو کی ازمکه کی ويذرک او پریګدی تعالی یعنی تا نه منی والهتک والها معبود ستا قال نو جواب کی فرعون وی سنقتل ابناءهم زردا چې او بوجنم بچی ددی ونستحيي نساهم او پریګ بغدم زنانه ددی زامن به ولا وجنما د موسی ملګری به کمزوري پاتې شي زنانه به ولا به حیا کما نو دا به ولا سزا ورکم وإنا فوقهم يقينا من پاس يود دینا قاهرون ضرور یو غالب یو فرعون سوی زبد دی ماشومان او وجنم زنانه به ولا به حیا کم او من خودی منی پاس یو غالب یو ضرور یو حکومت سلطنت ما سره ده وإنا فوقهم يقينا من پاس یو د دینا قاهرون ضرور یو سلطنت اقتدار خاوندانیو قال موسی لقومه نو موسی علیہ السلام قوم خپلتا کله چې فرعون منسوبه مخامخ شو چې دی خو اوس خلق وجني زنانه به حیا کوي او دی به ظلم زیاته کوي نو موسی علیہ السلام قوم خپلتا استعینوا بالله امداد غواړی د الله نه واصبروا او ځان کلک کای ځان ټینګ کای په دین د الله الله ته فریاد کوي الله نه امداد غواړی او دین باندې کلک ودرېږي ان الارض لله یقینا زمکه اختیار الله څخه دی زمکه د فرعون نه ده زمکه خدا الله ده نن کا فرعون حکومت ته نو ثواب نه ان الارض لله یقینا زمکه د الله ده اختیاري الله څخه دی یورثها ورګی زمکه حکومت سلطنت اقتدار من یشاء چاله چې خو خشی من عباده د بندیانو دا غنا والعاقبه للمتقین او آخری غره انجام د متقینانو دی قالوا ندیئوی اوذینا من قبل ان تأتینا تکلیف راکړې شوې دې مخکې دراتلو دستانا موسی تلا نوې پیدا چې موږ فرعون موږ باندې زیاتې کو ومن بعد ما جئتنا او رستو د هغې چې ته راغلی موږ ته راغلی بیا هم فرعون را سره ظلم زیاتې کوي قال نوې موسی علیہ السلام عسى زرد ربکم چې رب تاسو اي يهلك هلاك بکی تباہ بکی برباد بکی عدوکم دشمن تاسو فرعون لگ وقت صبر وکي زرد چې الله به فرعون غر کی ويستخلفكم في الارض او خلیفہ وو ګرځي تاسو لرا پزمک کی الله به د مصر بادشاہي ختمه کی او تاسو ته حواله کی تاسو الله مالکانو ګرځي فینظر کیف تعملون ګوري الله سرنګ تاسو عمل کون کیي فینظر کیف تعملون الله کوم شي ته ګوري کیف الله کیفیت ته ګوري دې ته نه ګوري چې ته منځونه څومره کوي تلاوت څومره کوي تسبیح څومره اړای نفل څومره کوي خیراتونه څومره کوي تعداد ته نه ګوري فینظر کم تعملون کمیت ته نه ګوري الله ګوري کیفیت ته
چې تاسو عمل کوئ خو څنګه کوئ، په کومه طریقه کوئ، په کومه لار روان یې. زردا چې رب ستاسو هلاک بکی، دشمن ستاسو جانشین مو ګرځي تاسو د مصر. فینظر کیف تعملون، ګوري چې څرنګه تاسو عمل کوئ. ای ماته وګوره، ماته وګوره، اوس شعر کا، اوس شعر کا، بیا به د نیر شي څه کوې، اوس شعر کا. یا خو خدای پاکه